مانسیا کې خاوند ظالم خپله ښځه بې دردۍ سره مړه کړه. عزتمنو 4 کاله یې ورسره ښه په خوشحالۍ باندې تېر کړ. 4 کاله بعد عزتمنو دغه خاوند سره یعنې د دې جینۍ خواښې او خپل سکه خاوند او زغر په شریکه باندې عزتمنو دغه ناوې جینۍ یعنې بې دردۍ سره ووژله. اخر ولې عزتمنو داسې کارونه کېږي؟ راځئ مینهوالو موږ څه تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټل چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې ده. عزتمنو هره ورځ دغه ظلمونه کېږي، دا ظلم به تر اخر تر کومه پورې به شروع وي. د دې باید چې مخنیوی وشي چې ښځه راپاڅي د یاد د اشنا دپاره خپل خاوند یعنې وژني، چې خاوند راپاڅي عزتمنو دا یعنې بچي نه راوړي، د بچو دپاره بې دردۍ سره کتئ کې چې نن څنګه عزتمنو په مانسیرا کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده. ښه په خوشحالۍ باندې ښه په خوښه باندې عزتمنو دغه واده شوی دی، د واده 4 کاله شوي دي. دې سړي ورسره ښه ښایسته ښه خوشحاله زندګي تېروله. دې ظالم بیا عزتمنو د خپل د مور او پلار سره په شریکه باندې عزتمنو دا ښځه رانیولې ده، وهلې ده، ټکولې ده. په وهلو ټکولو کې عزتمنو ده دا خپله ښځه یعنې وژلې ده او بیا کېده دا یعنې کړه چې دې ښځې یعنې خپله ځان یعنې په خپله باندې وژلی دی. عزتمنو دا خو حرامه ده په اسلام کې باید چې ولې داسې کېږي، خو دا اصل کې عزتمنو دوی چې دی خاوند یعنې زغر او خواښې درې واړه عزتمنو دا په شریکه باندې وژلې ده او بیا عزتمنو خاوند یې اوس په کور کې نشته دی، تښتېدلی دی. نن درېیمه ورځ ده چې دا واقعه شوې ده چې ما په خپله باندې عزتمنو دې واقعې نه خبر شوم، نو ډېر زه سخت خفګان کې یم، ځکه عزتمنو چې زموږ په ملک کې دا کمه لوبې روانې دي، دا تر څو به داسې د ښځې اخر څه ګناه وه چې دوی یعنې وژله. زموږ به درسره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلوي هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.